सरफराज अहमद आखिर द इंटरनेशनल क्रिकेट न द रिटायरमेंट एलान को सरफराज अहमद 2019 के द पाकिस्तान टीम न खत्म कड़े शवे दे खो प 2026 के सरफराज अहमद द पाकिस्तान टीम न द इंटरनेशनल क्रिकेट न द रिटायरमेंट एलान कई दमा په خیال सरफराज احمد هم سو امید ساتلو چې کېدې شي د پاکستان ټیم ته می واپسی وشي بل یو خو کلاړی لا پاکستان کرکټ بورډ تر اوسه مال چرته نشي چې کلاړی له فیرویل پارټي ور کړی وی فیرویل میچ ور کړی وی شاید افریدی شوې بختر خو کلاړیان لا فیرویل میچ نه دی ملو شوی نو सरफराज احمد په 2026 کې د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اعلان وکړو چې په دې موقع باندې ولا محسن نقوی شیلډ هم ورکو د सरफराज احمد په انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ په موقع باندې ګورا सरफराज احمد د پاکستان د لپاره په 2017 کې چیمپئن ټرافي ګټلې و یو خو کلاړی او یو خو کپتان ثابت شوی او خو 2019 کې دنه کپتانی واغشتل شو بابر اعظم لور کړل شو او सरफराज احمد چې هغه د ټیم نه لری شو رضوان چې ټیم تراغو د सरफराज احمد زی بیخي ختم شو منه ما هغه ټایم सरफराज احمد ته موقع ورکړل شي وي خو غډیر خراب پرفارمنس از ا بیټینګ اور از ا وکټ کیپر کړي وو کیچ سیستم ډراپ شو سټمپ هم ته مس شو او بیټینګ کیم پرفارمنس نو کړي نو ځکه د ټیم نه ډراپ شو او رضوان هغه ټایم ینګ انرجیټک خکیچونه نیولي خو سټمپ کړي رن اوټ کړي سکور کړي نو هغه ټیم کې شامل کړل شوی وو نو सरफराज احمد پرون د انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان وکړو